बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन ज़म सरा सेकंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक थे सेल इंडक्शन। तदीना मख की मुंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरल मुंगा टॉपिक वीरो चिकला मुंग पे क्वाइल की फ्लक्स चेंज को पदे क्वाइल के बा पैदा की ईएमएफ और दी फिनोमेना तम सवेरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नन ज़म सर दे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन definition संगो the process in which an EMF is induced in a coil due to changing current in the same coil is called self-induction. अगर process चिपागी की जमसरा EMF induced शी EMF पैदाशी induce current पैदाशी दसरा वजना चिपदक की coil की current change को नो द current द change के दो द वजना चिकम EMF पैदाशी और कम coil के current change शु पदक की coil की वापस EMF पैदाशी तो दी फिनोमेना तम सवायु दी तमगा सेल्फ इंडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल लाजम सरा यो कॉइल शो औदा कॉइल दत्त की जम सरा अटैक थी जैसा सरा दा जम सरा दे बैटरी सरा डीसी बैटरी शो और सरा मा दत्त की रियोस्टेट वाला गो या मा वेरिएबल रेजिस्टर वाला गो वेरिएबल रेजिस्टर द पास सिंबल ले कला चिदी कॉइल न करंट पास शी न पदी कॉइल के बा मैग्नेटिक फील्ड पैदा शी दा खबर हम मखी कड़ी वा چې کله زم سره د سولیناید نه کرنٹ پاس شي دا سولیناید په خپل اوس جوړ شي او مغناطیس فار ایگزامپل زم سره پدې کې کرنٹ داسې فلو کوي پرس که زم سره کرنٹ چې کوم دی هغه داسې فلو کوي د کرنٹ ډایرکشن پرس کوم دي سیوالو زم سره دا تم یا پرس کرنٹ زم سره داسې فلو کوي داسې فلو کوي که پرس کرنٹ داسې فلو کوي دا تم زدا فینگر د کرنٹ په ډایرکشن کوم دا تم به ماته شو کوي د میګنیټک فیلډ ډایرکشن ان زم سره دی بدا طرف نارث پول شي او دا طرف په ساوث پول شي ان دا کوایل زما سره میګنیټ جوړ شو د څه په وجه باندې جوړ شو چې ادي نه کله کرنٹ پاس شو تو چې کله کرنٹ پاس شو دا میګنیټ جوړ شو او چې دا میګنیټ جوړ شو د دې کوایل نه واپس میګنیټک لاین پاس شو دلته کې پروډوس شو فلکس کریټ شو اوس دا فلکس چې کریټ شو نو فلکس کې خو چین نه راغلی ځکه چې په پیراډي لا کې مداویلو یا په الکترومګنیټک انډکشن کې مداویلو چې کله فلکس چینج کینو الوی یې مې پیدا کی دلته اوس کنټینیوسلی پرس کرنٹ فلو کوي ډیسی کرنٹ ته کرنٹ فلو کوي نو په دې کې با اونلی میګنیټک فیلډ به پیدا شي او د میګنیټک فیلډ د وجې نه فلکس پیدا شي او فلکس چینج شوی اندره نو چې فلکس چینج نشو نو په دې کې با ای ایم اف نه پیدا کیږي یعنی کرنٹ به کرنٹ په فلو کوي چې کوم د بیټری د وجې نه د بیټری د وجه نه به ای ایم اف او د بیټری د وجه نه به کرنٹ زم سره ای او زم سره به انډیوس ای ایم اف پنه اوس کپرس که زدل ته کې ولګم یو ویریبل ريزिस्टर او تاسو ته پته چې کله ريزिस्टर مونږه سیوا ريزिस्टेंस سیوا کوو نو کرنٹ سکی کمی او چې کله کرنٹ کم شي نو دلته به میګنیټک فیلډ چینج شي او چې کله میګنیټک فیلډ چینج شي دلته به میګنیټک فلکس چینج شي او چې کله موږ فلکس چینج شي نو دا فلکس د چینج کېدو د وجه نه په دې کوال کې څه پیدا کیږي ای ایم اف پیدا کیږي اوس دا فلکس چا چینج کوم دا د کرنٹ د چینج کېدو د وجه نه زموږ سره فلکس چینج شو او چې کله فلکس چینج شو نو په دې کوایل کې به ای ایم اف پیدا شي او فلکس په دې کرنٹ په دې کوایل کې چینج شو په اپی کوایل کې واپس فلکس چینج شو او چې په دې کوایل کې فلکس چینج شو نو په دې کوایل کې سره بل انډیوس ای ایم اف پیدا شو نو دې فینومینا ته موږ سیلف انډیوس ای ایم اف وته وایو موږ ذکر کړلی the process in which an EMF is induced هغه process چې پای کې EMF induced شو د څه د وجې نه in a coil په coil کې due to changing current in the same coil هم په دغه coil کې current change کې او په دغه coil کې واپس پیدا شي EMF پیدا شي نو دې فینومینا ته موږ وایو سیلف انډکشن وته وایو یعنی دلته زموږ سره چې کوم EMF پیدا شو بیسیکلی موږ چینج کو بیسیکلی موږ چینج کو EMF زموږ سره د فلکس د چینج کېدو د وجه نه پیدا کیږي او فلکس په کله چینج کیږي چې کله موږ میګنیټک فیلډ چینج کو او دا میګنیټک فیلډ ولې چینج شو میګنیټک فیلډ ځکه چینج شو چې موږ کرنٹ چینج کو نو دې مطلب دا شو چې د دې EMF زموږ سره کاز څه شو وجه څه شو د دې کاز زموږ سره EMF د EMF چې کوم پیدا شو دا زموږ سره د سره وجه نه پیدا شو دا زموږ سره د دې کرنٹ د چینج کېدو د وجه نه پیدا شو اوس چې کرنٹ کې چینج راځي په دوه قسم چینج راځي یا به کرنٹ سیوا کیږي یا به کرنٹ سکی کمیږي با اوس که فرض که په دې کوایل کې موږ مسلسل کرنٹ څه کوو سیوا کوو چې کله کرنٹ سیوا کوو نو دلته به زموږ سره څه پیدا کیږي
یو کرنٹ خو زموږ سره دې بیټرۍ د وجې نه دی چې پاکې موږ چینج راولو هغه موږ سیوا کوو چې کله کرنٹ موږ سیوا کوو نو دلته بل کرنٹ پیدا کیږي چې هغه کرنٹ ته موږ څه وایو انډیوس کرنٹ ورته وایو یا بل ای ایم اف پیدا کیږي هغه ای ایم اف ته موږ څه وایو انډیوس ای ایم اف ورته وایو او په لینز لا کې موږ دا خبره کړې وه چې دا کم انډیوس ای ایم اف پیدا کیږي دا به د خپل کاز اپوز کوي په څه وجې چې پیدا کیږي د هغې وجه به څه کوي اپوز کوي به اوس وګورئ موږ سره دلته چې موږ په پیراډه لا کې دا ویلو که نه په پیراډه لا کې موږ ویلو چې ای ایم اف په زموږ سره څه برابري n del pi divided by del t زموږ سره د ریټ آف چینج آف میګنیټک فلکس په زموږ سره څه برابري دا به زموږ سره د ای ایم اف برابري اوس خبره دا ده چې دلته چې کوم فلکس کې چینج راځي هغه فلکس کې چینج د سره وجې نه راځي په فلکس کې چې کوم چینج راځي هغه ډیلټا پای زموږ سره هغه د سره وجې نه راځي د کرنټ د چینج کېدو د وجې نه راځي فلکس کې چې کوم چینج راځي هغه د کرنٹ د چینج کېدو د وجې نه راځي ځکه چې موږ کرنٹ سیوا کوو نو هلته میګنیټک فیلډ چینج کېږي چې میګنیټک فیلډ چینج شي نو فلکس به چینج کېږي او موږ وایو چې دلته زموږ سره په دې سیلف انډیوس ای ایم اف په دې کال کې چې کومه انډیوس ای ایم اف کریټ کېږي نو دا به زموږ سره ډایرکټلی پروپورشنل وي ریټ آف چینج آف کرنٹ ته یعنې په کم ریټ سره چې کرنٹ چینج کېږي ان دلته زموږ سره بیسیکلی خو موږ ویل چې ای ایم اف د فلکس د چینج کېدو د وجې نه پیدا کېږي خو دلته کې بیسیکلی فلکس د کرنٹ د چینج کېدو د وجې نه پیدا کېږي نو موږ چې دا ای ایم اف په ډایرکټلی پروپورشنل وي ریټ آف چینج آف میګنیټک فلکس ته او که فرض کا او که نیګیټیو ساین ورسره لیکئ نو نیګیټیو ساین موږ دا شو کوي چې دا به د خپل کاز به څه کوي اوس وګورئ زموږ سره چې کله موږ پروپورشنلیټي ساین ختمولو یو کانسټنټ به لګوو دلته زموږ سره ایل یو کانسټنټ دی نو زموږ سره ایل از ایکول ټو ډیل پای ډیوایډ بای ډیل ټي اوس د ایل ته موږ څه وایو دې ته موږ سیلف انډکټنس ورته وایو او د دې سیلف انډکټنس یعنې زموږ سره د دې ای ایم اف ډیپینډ په څه باندې شو د دې ای ایم اف ډیپینډ زموږ سره په دې کرنټ په چینج کېدو باندې شو که دا کرنټ زر زر چینج کېږي په لږ ټایم کې کرنٹ ډیر چینج کیږي نو دلته چې کوم ای ایم اف پیدا کیږي نو دا ای ایم اف په زموږ سره صحیح دا به ډیر زیات پروډوس کیږي اوس خبره دا چې دې ای ایم اف د دې سیلف انډیوس ای ایم اف ډیپینډ په کم څیزونو باندې دی نو زموږ سره د دې ډیپینډ چې کوم دی یو په ریټ آف چینج آف کرنٹ باندې شو نو ریټ آف چینج آف کرنٹ مطلب چې زر زر کرنٹ چینج کېدلو بل زموږ سره دې میټیریل باندې هم ډیپینډ کوي که زموږ سره داسې میټیریل چې د هغې زموږ سره پرمیبیلیټي صحیح هغه سیوای نو زموږ سره میګنیټک فلکس په زموږ سره سټرانګ وي نو زموږ سره د ای ایم اف لپاره ایکویشن راغی ماینس ایل ډیل پای ډیوایډ بای ډیل ټي دا نیگیټیو ساين د دې وضاحت موږ ته څه کوي د دې وضاحت موږ ته لینز لا کوي څنګه لینز لا کوي په لینز لا کې موږ ویلو چې کم ای ایم اف پیدا کیږي کم انډیوس ای ایم اف پیدا کیږي دا به همیشه د پر خپل کاز څه کوي اپوز کوي به د کوس فار ایگزامپل دلته په دې وایر کې کرنٹ فلو کوي او کرنٹ فلو کوي چې کله کرنٹ فلو کوي نو زموږ سره دا کرنٹ فلو څه شو سیوا شو نو چې سیوا شو نو هلته به ای ایم اف پیدا شي نو هلته چې کم کرنٹ پیدا شي فرض کړه دا کرنٹ داسې را روان دی داسې فلو کوي نو چې کم بل ای ایم اف پیدا شي نو هغه به د دې په اپوزیټ ډایرکشن کېږي ځکه چې اوس دلته د کرنٹ کاز څه شو د کرنٹ د ای ایم اف کاز څه شو د ای ایم اف کاز دا شو چې کرنٹ موږ سیوا کړو نو چې کله کرنٹ موږ سیوا کړو نو دلته چې بل کومه کرنٹ پیدا کېږي هغه به د دې په اپوزیټ ډایرکشن کې هغه دا کرنٹ سیوا کېدا کموي دا به د خپل کاز اپوز کوي خو که فرض که موږ دلته ویریبل ریزسټر موږ لګولی د ویریبل ریزسټر په ذریعه سره موږ کرنٹ څه کولی شو سیوا کولی او کمولی شو که موږ د په اوهم لا کې ویلي چې V is equal to IR او I is equal to V divided by R اوس وګوره دې کرنٹ ډیپینډ په R باندې دی چې کله R سیوا شي نو کرنٹ به کم شي چې کله R کم شي نو کرنٹ به څه شي سیوا شي دلته زموږ سره یو ویریبل ریزسټر دی دې ریزسټنس موږ سیوا کوو نو کرنٹ موږ څه کوو کموو او چې کله دې ریزسټنس کموو نو کرنٹ به څه کېږي سیوا کېږي به اوس که په دې کوایل کې موږ کرنٹ کم کړو نو هم به زموږ سره فلکس چینج شي چې فلکس چینج شو نو ای ایم اف به پیدا کېږي نو که فرض که موږ کرنٹ کم کړو نو دلته به کم کرنٹ چې پیدا شي کم انډیوس کرنٹ چې پیدا شي هغه او دا اکچوال کرنٹ چې دا په سیم ډایرکشن کې نو چې په سیم ډایرکشن کې شو نو دواړه به زموږ سره څه کوي دا کاز کاز د دې د کرنٹ کمیدا اوس دا به کرنٹ څه کوي دا به سیوا به کوي نو همیشه دپاره دا خپل کاز څه کوي اپوز کوي په دې کې زموږ سره دا ټرم چې راغی دې ته موږ څه وایو سیلف انډکټنس ورته وایو دا سیلف انډکټنس چې موږ ډیفاین کوو نو دا به دا ریټ آف چینج آف کرنٹ په دې سیټ طرح شیپ کو نیگیټیو ساین خو تاسو ته ما دا صرف شو کوي
डायरेक्शन नेगेटिव साइन वाला कोई तो वाला कोई L del I divided by del T वसम दा L मालूम दा टर्म बधे तरफ तराशी को जम सब राशि EMF divided by del I divided by del T is equal to L इन जम सरा सेल्फ इंडक्टेंस शेरे कम EMF चे पैदाश हो the ratio between EMF induced in the coil or rate of change of current यानी पर कम रेट सर जम सर करंट पर coil के चेंज की और ब्याह जम सर सुमरा EMF पैदाश हो दी EMF और दा पर कम रेट सर करंट चेंज हो दी दोनों रेट हो तम सो ई दी दमंगा सेल्फ इंडक्टेंस होता है दी यूनिट पर जम सर सर आजी वो सुको दी यूनिट जम सर सर दी यूनिट ते वोल्ट और द करंट यूनिट ते जम सर एम्पियर और डिवाइड बाय द टाइम यूनिट ते सेकंड तो दैट सेकंड डबल डिवीजन शो जो डबल डिवीजन शो बराबर है जी दा सर शीट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज इक्वल टू L तो जम सर द सेल्फ इंडक्टेंस कम यूनिट शो आगे तम सो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर और दी त बर यूनिट वे हेनरी दी नुंगे स हेनरी और दामुंगा H पर डिनोट को was 1 Henry वजम सरा द दे coil सुमरा इंडक्टेंस पे नुमुच कपरस का पयौ सेकंड की 1 एम्पियर करंट चेंज शी पयौ सेकंड की 1 एम्पियर करंट चेंज शी और जम सर द कम EMF इंड्यूस शी आगा EMF जम सर 1 वोल्टी द दे coil कम इंडक्टेंस सी दा जम सर 1 हेनरी वई बेवर तो के लिए कपरस का जम सर coil ले पाकि जमसरा पयौ सेकंड की 1 एम्पियर करंट चेंज शी और च करंट चेंज श न पक्वाल के EMF पैदा शी अगर EMF जमसरा 1 वोल्टी नमुंगवे च पदी क्वाइल च कम इंडक्टेंस ते दा जमसरा सही वस 1 हेनरी जमसरा सही तदी इंडक्टेंस पे दा जमसरा न नेट टॉपिक शो सेल्फ इंडक्टेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंगा बिया म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कस करूं